درسته کېږه. وروزه دا ټوله واوره پرته ده. هسې خو په کوزدیر کې د سیلګرۍ ډېر داسې ځایونه موجود دي چې د عام سیلګرو نه پټ دي، خو د مقامي خلکو دغه ځایونو ته تګ او بیا د موبایل کیمرې په ذریعه عکس بندي ډېر داسې مقامات راښکاره کړه چې په ملکي سطح د سیلګرۍ دپاره د اهمیت وړ جوړېدی شي، چې پکې د وادي کشوره، کاړبانډه، خټه ډنډه هم شامل ده. د بردیر کمراټ په لار شرینګل نه قبلې په لور وادي کشوره، خټه بانډه ته رسېدو دپاره ډوک دره، ببوزو، کاړبانډه نه تېرېدو 10 کیلومتره فاصلې وروستو پیدل سفر سره کشوره ته رسېدی شي. روان یو لکه چکر لزوې څنګه چلې زه خوند شته که نه؟ یاره غټه مزه ده یاره ماشاءالله. ستړی ډېر شو یار، ډېر سور کوي یاره. کوم غره ته رسو، کوم ځای ته به رسو؟ مخامخ وریځ چې تیار اشنا سهار راوتي یو د خیره وسیله 12 بجو ته کشوري وانډه ته راورسېدو. دغلته تقریبا 4 ایله رسو. او چې کله هم چکر له راځئ ګورئ دا وګورئ ځان سره کمبل یې راوړئ، بغیر کمبلو گزاره نه کېږي. ښکته ډېره ګرمي ده او ګرمۍ په دغه به نه راځي، دلته ګوره ډېره سخته یخ هو که نه و باران موسم دی. یخ بادونه لګي، یخې هواګانې دي، یا بیبي شیرینې ما خرابېږه لکه مېلمه دې پټ که. خیر شپیره، خیر دی، ستړی شوی که نه؟ مساغه ځګي ته د خیره به رسو. دا ښکته دا ملکونه مونږ را کراس کړه، دیت ته راورسېدو، اوس هم لا سفر پاتې دی. جی دوربین چا سره نشته ده. چکر غټه مزه وکړه خو ستړی ډېر شو. کله دې ځای ته روډ راورسې که نه بیا به موږ د خیره 4x4 کې راځو. This is the best area. Kaarbanda. Come visit this area. This is the Chin executive. English وایي تعالی خو به درځي. دا د چین نه راغلی. دا انګلیش دا کسټ موږ چین نه راوستی دی دې ځای کې ته هغه بربانډه کې خزانه د هغه پیلټ و. او دا نور زموږ ملګري دي لږ ټاپ شوي دي د ګاډیو سره. دا دې زموږ پیټواران دي، پیټو والا دي. دا زموږ دیاڼي مار را روان دي، کته را ګډور هم پرې را روان کړی دی. باچا ته جوړ سټاپ کا هغه پسې پکې زوم کا په سره نشانه نه بره کشورو ته د تلو په لار ځای په ځای افشارونه او د شینکي ډک ډبونه راځي چې په مقامي بزوګر ګډې سره یې په دې مقام د جولای اګست سره اوړی جمع په ناونو کې واوره پرته یي چې د وړو وړو لختو او خوړونو په ذریعه دریای پنجکوړه ته رارسي او دا اوبه هم په لاره افشارونه جوړوي. برف صاف وړاندې دا درې چونکې د نورو سیلګرو د سترګو نه پناه دي، په دې وجه مقامي اولس او ځوانان سیلګرو ته دعوت ورکوي چې راشئ او د کشوري باندې، ډوک درې، ببوزو، کاړبانډه او خټه ډنډه سیلونه وکړئ. اخیری سټاپ کشوره باندې کې واغسته شو. دې ځګنه اوس دی ټول روان دي د خیره، ځګنه اوس دا لرګي دي دا وځه بوزم کنه. هغه بل سټاپ به د خیره کم ځای کې اخلي. دا کاړبانډه اخیری سټاپ دی، وګورئ دې ځای ته ګاړی راغسي ښه په اسان سهولت سره راتلی شي او ډېر ښکلی موسم دی. بیا نری باران وریږي او موږ په خپله چکر ته روان یو. ډېر ښه خلک راغلي، دا د انجوای کوي، د سیند غاړه کې ناست دي. ډېر ښکلی موسم دی.
اخیری کشوري سټاپ خټه ټنډه رالو شپه موکړه ډېر سوری وکړو بیا هغه ډنډه و هغې ته موږ اراده کړې وه تللو دپاره خو ملګري ټپ شو بیا نه شو تللی او ټایم هم شاټ و او ډېر ښکلی زبردست ځای دی څوک هم چې راځئ دې ځای ته راشئ ډېر زبردست ځای دی دې نه کته بیا تاسو دا سیندري کتلی شئ ښه اسانه لار ده ښه په اسانتیا سره راتلی